अस्सलामुअलैकुम मरगुरो नन टॉपिक ते क्लैरिटी او د دې باره کې چې کوم بک مشهور ترین لیکلی شوی دی هغه دی براین ټریسی چې کوم یو ډېر عظیم او موټیویشنل سپیکر دی او په خپل لایف کې هم یو کامیاب ترین کس دی. د خپل لایف داسې سټارټ شوی چې یو غریب سړی و، محنت مزدوري به یې کوله او د هغې نه بعد د سوچ وکړو چې یاره لکه زه ولې غریب یم او خلک ولې مالداره دي. دا د لایف سټارټینګ پوینټ و. د هغې نه بعد دا شروع کړل چې کم کامیاب خلک و د هغو نه به یې تپوسونه کول، هغو ته به یې سوچ کولو چې لکه دا ولې کامیاب دي او زه څنګه کامیاب کیدی شم. د هغې نه بعد بیا د رو 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 چې هغو ورته کم کامیاب خلک و هغو ورته څه ویل نو په هغې باندې عمل کولو او اوس یو ډېر کامیاب ترین انسان دی. د بکس تقریبا 80s پلس ډیفرنٹ لینګویجز کې ټرانسلیټ شوي دي. د چې کوم نور بکس دي د پاور آف ډسپلن یا میکسیمم اچیومنٹ یا ټارګټ، دا د بهترین بکس دي. دا چې نن کوم کتاب باره کې مو خبر کوو دا دی د پاور آف کلیریټي. نن سبا انفارمیشن ډیر زیات شو. کله چې انفارمیشن د حد نه زیات شي نو کلیریټي یو ډیر غټ پاور شي. یو بل بک دی چې د هغه نوم دی 21 lessons for 21st century، یوال نوح هراري مشهور ترین رایټر دا لیکلی دی. هغې سټارټینګ پوینټ چې کوم دی هغه وایي چې نن سبا په دې ډیجیټل ورلډ کې چونکې انفارمیشن انتهایی زیات شول نو په داسې حالاتو کې کلیریټي چې کوم دی دا یو ډېر غټ پاور دی. دا د هغې سټارټینګ سنټنس دی. نن سبا اوورال لکه دا یو مسله ده سپیشلی مسلمانانو سره چې مونږ خو ډېر څه کول غواړو خو اصل کې څه کول غواړو همو ته نشته پته. لکه موږ یو پریشانه، هر ټایم پریشانه یو. ولې پریشانه یو؟ دا یو غټ کوېسچن دی. په دې دنیا کې چې کله یو عظیم کس عظیم شوی دی د هغې شاته د هغه کلیریټي ده. لکه مطلب یو کس رایټر جوړېدل غواړي نو ډېر کلیر خبره ده چې هغه د ډیلی رایټینګ کوي. پریکټس میکس پرفیکټ. نو به خامخا یو نه یو ورځ رایټر شي. بېشکه 40 سال دی ولګي، 50 سال دی ولګي، خو رایټر به شي، یو نوم به شي انشاءالله. سیم لایک داسې چې مونږ ته کله کلیر شي چې مونږ لایف کې غواړو څه او دا چې کوم مونږ غواړو چې دا انډیفینټ نه وي چې زه هر څه غواړم او ډېر څه غواړم. دا د دې کوېسچن جواب بالکل نه دی. کلیریټي دا دی فار ایگزامپل زه ایجوکیشن غواړم. کوم ایجوکیشن غواړم؟ ایم انګلیش غواړم. ګوډ. یو کس که مې فرسټ کلاس نه هم سټارټ کړي او هغه ته کلیر چې زه ایم انګلیش کول غواړم اوبه کي. خو که یو کس داسې چې هغه اف ایس سی کې ایډمیشن والي میډیکل کې او بیا وایي چې زه به یو ګریټ میتھمیټیشین جوړ شم، داسې خو نشي کېدی که نه. یا یو کس دی هغه لګیا دی میډیکل کوي او د هغه سوچونه دی چې زه به یو ډېر غټ ایروسپیس انجینیر جوړ شم، داسې هم نشي کېدی. میجورټي نن سبا پاکستان کې کیریر کاونسلینګ دا ډېره غټه مسله ده. سټوډنټس د دې د وجې ډېر پریشانه دي چې کول یو څه غواړي او لګیا بل څه کې دي. بیا چې هغه پرېږدي بل شروع کړي هغې کې بیا زړه نه لګي بل ته شي. داسې ډیلی یا ایرلی هغه شفټ کېږي. نو د دې دپاره ټول نه اسانه طریقه دا چې انسان کلیر وي چې واټ آی وانټ ټو ډو او هغه چې کوم تھنک اینڈ ګرو ریچ والا چې کوم یو مشهور ترین رایټر دی موټیویشنل یو بالکل هیرو دی نیپولین هیل. د هغه چې کوم الفاظ دی ډېر بهترین دي چې لکه مطلب تاسو سم غواړئ نو هغه چې انتهایی کلیر وي او ریټن کي. هغه مطلب زه 1 کروڑ روپۍ غواړم، 10 کروڑ روپۍ غواړم او کم ټایم پورې غواړم. دا نه چې سبا غواړم. داسې نه چې موږ سم غواړو چې موږ کلیر یو او د هغې د حاصلولو لپاره چې کوم نیچرل لاز دي چې هغې موږ ته کلیر کټ پته وي. ځکه چې نیچر هر یو شی چې کوم جوړ کړی دی هغه په یو پروسس نه تیریږي.
نو پهله خبره دا ده چې لکه زه ژوند کې څه کول غواړم دا بالکل کلیر پکار دي نه چې زه پایلټ هم زه جوړېدل غواړم ډاکټر هم زه جوړېدل غواړم او هر څه زه جوړېدل غواړم نو اینډ کې به دی چې موږ به څه هم جوړ نه شو او مطلب چې کله موږ ډیسایډ کړو لکه فار ایگزامپل دا چې اوس یو کس د پېښور نه را روان شو او هغه وایي چې زه کوهاټ یونیورسټۍ ته ځم او هغه چې کله د پېښور نه راووځي او متني کراس کوي نو وایي چې نه یار ما له داسې کول پکار دي چې زه به اسلام آباد کې یو پلانکۍ یونیورسټۍ ته زه هغې ته تګ غواړم هلته نه کوشي او بیا را روان شي هغه چې کله نوښار ته راسي او وایي نه یار زه داسې نه کوم زه داسې کول غواړم چې ما له ګومل یونیورسټۍ ته تګ پکار دی او بیا د هلته نه را واپس شي پېښور ته راشي او بیا مطلب ګومل یونیورسټۍ ته روان شي خو چې کله کرکو ته ورسي نو د کرک نه بیا را واپس شي چې نه 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 یار زه لمز لاهور ته تګ غواړم نو مطلب داسې کې به د هغه ټایم به ویسټ اف ټایم هم ده ویسټ اف منی هم ده او هر څه به ویسټ شي اینډ کې به کنکلوژن دی چې به ناکام شي مطلب ماښام به شي خو هغه به یو ځای ته ونه رسي نو مونږ له اول په خپل لایف کې دا به ستاسو خپل ابزرویشن هم زه چې لکه مطلب اکثر مونږ ګورو چې ډېر قابل خلک وو خو هغه کامیاب نه شو ریزن څه و چې هغو ته کلیرټي نه وه یار زه څه کول غواړم نو که یو کس دی هغه ته دا کلیر وي چې دا کار زه کول غواړم نو انشاءالله به ضرور هغه وکړي مطلب پهله مونږ له پکار دی چې مونږ چېرته ځو لکه مطلب که د لایف مثال داسې دی لکه یو سمندر یا یو غټه صحرا نو که هغې کې کله یو کس روان وي نو سمندر کې او هغه ته دا پته نه وي چې زه چېرته ځمه نو هغه به لکه مطلب د هغه شپ په ټول فیول هم ختم شي او اخیر به هم هغه چېرته طوفان موفان یا نارمل به هم هغه ډوب شي او ختم به شي همداسې یو انسان که یو صحرا کې ګرځي 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 او هغه منیجمنټ نه کوي د خپل مقصد پهله تعین نه کوي چې زه چېرته ته غواړم او په هغه صحرا کې ګرځي را ګرځي نو اخر به د لوږې او تندې نه مړ شي همدا مثال د لایف دی که موږ لایف کې کامیابېدل غواړو دا موږ ته ډېر کلیر پکار ده چې زما مقصد دا دی زه دا کول غواړم او چې کوم کس دا وکړي نو انشاءالله هغه به خامخا کامیابېږي د دې دپاره کلیرټي د پهله او فورموسټ شی دی او بل کلیرټي انسان ته په تھینکینګ کې رام شي خو بیا هغه ډاوټ شي د شیطان وسوسې راشي او هغه په هغې باندې شفټ شي او بیا هغه باندې کامیاب نه شي د دې مثال داسې دی لکه کله انسان یو فیصله وکړي لکه یو خو دا منل پکار دی یو کلیر شی دی چې یو انسان ډاکټر انجینیر او مطلب رایټر او آرټسټ دا هر یو شی خو په ایټ ټایم نه کېږي که نه لایف لیمیټډ لایف ته په دې کې سړی یو کار چې وکړي خو چې بهترینو کې چې دنیا کې کامیاب شي آخرت کې هم او بالکل یو لافاني انسان شي نو داسې دغې ژوند ته یو عظیم ژوند وایي نو اوس که یو انسان دا غواړي چې هغه دې کامیاب شي په خپل لایف کې هغه له کلیرټي د ټول نه فورموسټ ته چې زه څه کول غواړم او د هغې نه بعد دا ده چې هغه کلیرټي باندې دې په هر صورت باندې ځان ډسپلنډ کړي ویل ډسپلنډ لکه د دې مثال داسې دی چې اول د دې ټریکټر د جوړېدو نه پیله په پوره دنیا کې به غوایان استعمالیدل د ځمکې د کار دپاره خو اکثر غوایي خو چونکې پاورفل خو دی دې کې خو نو ډاوټ خو لکه مطلب هغه کنټرول کول لپاره به هغې ته پیزوان اچولی شو همدغه پیزوان د وجې به په دنیا کې لکه مطلب وچې ځمکې ښایسته ګلونه او غنم او مطلب دا ګرینري به پیدا شوه د هغې د وجې یو لایف سرکل چلېدو داسې انسان د انسان زړه داسې دی لکه د یو چتي په شان یو د مرغۍ په شانتې هغه په ونه کې په یو شاخ باندې لکه د مارغه په شانتې لکه چې څنګه یو سټیبلیټي هغه رنګ د کې نشته دا مطلب کله یو شاخ ته یو سیکنډ کې ټوپ وي کله بل شاخ ته کله بل شاخ ته چې کوم سټوډنټس نن دا لیکچر اوري نو انشاءالله هغو ته به دا کلیر وي چې یونیورسټۍ کې یا کالجونو کې اکثره یو لکه اول میډیکلو کې بیا انجینیرینګ ته لاړ شي بیا آرټس ته راشي او اینډ کې هېڅ هم ونه کړي ناکام شي ځکه چې لایف خو تېرېږي لایف ټایم مونږ ته یو څو شی نه پهله کلیر پکار دی ټایم لیمیټډ ده سورسز لیمیټډ دي اوس بیا کامیابي څه ته وایي چې هر څه لیمیټډ دي چې اویلیبل کم لیمیټډ سورسز دي د دې بیسټ منیجمنټ سره یوز کول دا کامیابي ده نو اوس لکه لایف خو شارټ دی سورسز هم او چې کوم سره دي هغه هم ډېر شارټ دي نو د دې بیسټ منیجمنټ پکار دی
لکه اوس مطلب فار ایگزامپل یو کوې دی د هغې نه یو 3-4 بالټي اوبه راوځي او هغه مونږ صرف یو بوټي ته اچوو نو مونږ هغه بوټی به خامخا وشي. خو که مونږ مطلب د یو 15 بالټي اوبه دی او 2500 بوټو باندې هغه تقسیمو نو هغې کې امپاسبل ده چې یو مو شي، کېدی نه شي ځکه چې د نیچر لا خلاف دی څنګه به کېږي. نو داسې چې کوم زموږ لایف دی دې کې پیره کلیرټي پکار ده چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم. چې کله دا ډیسایډ شي که یو انسان چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم، د هغې نه بعد چې هغه ته شیطان کمې وسوسې راستوي زړه کې ورته اچوي، کم هغه ته نور شی نه ښایسته کېږي، هغه له خپل ځان کې باندې بالکل ډسپلنلی کنټرول پکار ده چې هغه بیا بالکل داسې شی نه کوي مکمل طور باندې. ځکه که داسې شی کوي که نه نو هغې به دی چې هغه به کله هم کامیاب نه شي. خو که یو کس هغه ځان کې پیزوان واچوي د نفس مخالفت چې څه ته وایي اسلام کې یا چې کوم ویسټرن ورډ دی هغه ورته وایي چې ویل ډسپلنډ. د دین یو ډېره مشهوره خبره ده چې جنت ته لاره ډېره نږدې ده، یو قدم په نفس کې ده او بل قدم به ستا اټومیټیکلی جنت کې شي. او دا نن سبا برټش هم دا ډېر زیات یوز کوي چې مطلب هر سړی جنت غواړي خو مرګ نه غواړي او بغیر مرګه خو جنت شته نه. چې موږ کله دا کلیر یو چې دا شی موږ له کول پکار دي. اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه سره 100 روپۍ دي او هغه د پېښور نه کوهاټ ته ځي، د 100 روپو او کرایي فار ایگزامپل 80 روپۍ دا به خامخا ښه ریلیکس به ورسي. خو که یو کس دی هغه سره 2000 روپۍ دي او هغه کوهاټ ته ځي، بیا د هغې نه بعد هغه ډیسټینیشن چینج کړي، بیا وایي چې نه چارسدې ته ځم، بیا چارسدې ته رارسي وایي چې نو یار آی وانټ ټو ګو ټو ډیر اسماعیل خان، هلته روان شي چې کله کرک ته ورسي بیا وایي چې نو ما لاهور ته تګ پکار دی. نو داسې به ټایم به هم ویسټ شي او انرژي به هم ویسټ شي او یو ناکام لایف به شي. او دا یو نارمل کامن سنس خبره ده چې یو کس ډیسایډ کړي چې فار ایگزامپل ډاکټر جوړېدل غواړي په هغې باندې فل محنت وکړي به ډاکټر شي. یا یو انسان دی یو هلک دی سټوډنټ دی هغه وایي چېرې زه یو CSS یا PMS سایټ ته ځم او هغې باندې محنت وکړي، بالکل انتهایی محنت وکړي، لکه مطلب یو پیشن سره محنت وکړي نو خامخا به انشاءالله هغه په خپل لایف کې کامیابیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې کلیرټي په لایف کې انتهایی ضروري ده. که چېرته لایف کې کلیرټي نه وي نو د دې نقصان خو پیله نمبر دا دی چې انسان به ناکام شي، دې سره ډپریس به شي، د هغه لایف مطلب خامخا چې ډپریس شي اټومیټیکلی د هغه په صحت باندې به افیکټ غورځوي، هغه په فیملی باندې به افیکټ غورځوي. نو اوورال د کامیابۍ لپاره چې کوم پیل او ټول نه فورموسټ شی دی هغه بالکل ډیفینټ واضح ترین، لکه یو انسان وایي چې مالدار کېدل غواړم ما ته 10 کروڑ روپۍ پکار دي، ټیک شو 10 کروڑ خو ټیک شو. اوس په دې کې دا بیا ډیسایډ وکړي چې 10 کروڑ پاکستان غوندې ملک کې محنت هم غواړي، زه به دې له زه 10 کروڑ روپۍ ګټم دې لپاره به زه کمې قربانۍ ورکوم، او بل دا چې څومره ټایم بیا د هغې دپاره د پر ډے په حساب سره یو ټایم ټیبل جوړ کړي نو انشاءالله خامخا به کامیابیږي. دې ته د انګریزان اکثر دې ته دا وایي چې یاره لکه مطلب هاتي خو خوري خو لکه مطلب اب ټوکري ټوکري خوري که نه، په یو مخ خو یو وتي انسان نه شي خوړی که نه. یا لکه زموږ په وطن کې خلک غواګانې میخې خوري نو مطلب ټوله خو په یو مخ خوله کې نه شي ننویستی، او ټوکړه ټوکړه چې شي نو قربانۍ کې اختر په ورځ کې اکثر خلک مطلب هفتې 2 هفتو کې پوره غوا خوري یو فیملی. نو د دې مطلب دا دی چې که انسان هر څومره یو ګران کار کول غواړي کیدی شي، امپوسیبل نه ده، خو چې کومه طریقه کار ده چې کلیري بیا د هغې دپاره انتهایی پرسسټنسي مستقل مزاج او صبر سره هغه باندې ډیلی کار کوي نو انشاءالله خامخا به کامیابیږي. نو کلیرټي د ټولو نه اهم ترین شی دی. کلیرټي چې نه وي نو شک راشي او چې شک راشي نو ژوند برباد شي. تھینک یو.